مغیره بن شعبه غلام نو د هغه وخت په داسې خلکو په غلامان واغستل کار باندې ډول لکه دیاړي کاوه 1500 مال راکاوه ځان له نور سلطان له غزا الله نو دې اوس باندې کار کوو نو دې راپاسې د امیر المؤمنین او مجوسی نور عبادت وکړو وې زما بیا کا ته وایي چې د پیسې را باندې لګي کمی کې ما ډېر غواړي امیر المؤمنین وته ته متاثر وګڼل دې ته په پیسې ګټلې شي دا تاسو چې کماتا کمی پیسې غواړي دا مناسب دي دا ډېر نه دي نو غلام وته وې د طالب مجران دا وکړو طالب مجران دا ډول ده غلام دا خبره باندې غوسه شو او یو چاړي جوړ کړل د وسیدي دواړه پتا او د زهر او میو لور امیر المؤمنین د سحر مستمع کې شوی د سوره یوسف کې شروع کړل او سوره یوسف لوري دا غلام راغله او دې سب کې وتا ولاړ دی چې څنګه هغه سلک تلاوت وکړو دا غلام او مخ کې شو امیر المؤمنین باندې شپږ غزار وکړ په چاړه باندې امیر المؤمنین فوري تور راوست شو عبدالرحمن ابن عوف ورمخکې صحابه کرام یې مونږ ته پته ونه لګېدله خو دومره خبر شو چې امیر المؤمنین نه دی اواز بدل شو عبدالرحمن ابن عوف او دا غلام چې ورته صحابو نیولو نو په وتو کې څوارلس صحابه کرام ته بچاوه واده څوارلس شهیدان او یو کس یو بوټ ورنشتل هغې کې راګیر کوهېږي چې کله مونځ وشو امیر المؤمنین کور ته بوتلو امیر المؤمنین وی چا وواله وی دې د مغیره بن شعبه غلام دی هغه وواله فیروز نومې دی و شکر الحمدلله چې د مسلمان د لاسه زه شهید نشم د مسلمان د لاسه زه ونواله شم زه چې چا وواله ما کافر دی هغه مجوسی دی او دعا به غوښتله یا الله مرګ د شهادت راکړي او زه یې راله مدینه منوره راکړي خلکو بولته وي امیر المؤمنین د مرګ د شهادت وغواړي او دلته خو نشته هغه په محاذ کې فوجیانو سره د دشمن خلاف وي نو الله یې دعا قبوله کړله او په دغه حالتو کې په چاړه وهلی شوی دی دومره زخمونه دي چې په هغه ټایم کې یو کس ورله د اوسکو شربت راوړه چې څنګه شربت ګوډ کړ نو په هغه ټایم سره په زخمونو باندې چې د اوبه راباد شو دا یو پی ایس په بدلېږي یو کس نو په زخمونو باندې څه شولې هغه شربت راووتې زوی ته وایي عبدالله ابن عمر ته وایي ورشه اوبه راوړه هغه راغی او دې وله راوړې ته څه کوئ بیا اودس کوم نه ورته پلار امیر المؤمنین تیمم وکړه که ورته وایي ما ته د دین چل مه کوه ما ته د مسلې چل مه کوه ما د رسول الله نه پخپله اورېدلي دي اودس یې وکړو ورته وایي چې موږ په اشاره وکړه وایي نه کوم په اشاره وایي ما ته د دین چل مه کوه ما د رسول الله د دین زده کړی دی لړې ولګوله او امیر المؤمنین په دغه حالت کې مونځ نه دی پرېښودی په دغه حالت کې مونځ بیا درخواست کوي بچې زما یو خواهش دی صحابو ته پته ولګېدله چې د دې نه دې مطلب چې دی نو رضېږي نه نو صحابو ته هم پته لګېدله چې د دې کې به وفات راځي دې خپله وایي دوی ته وایي یو خواهش مې دی وایي دې څه وایي ورشه د بیبي عایشې رضي الله تعالی عنها نه تپوس وکړه کوچرې ماله دا دې چې کوم خپل ځای په کوټه کې پرېښودی دی کوچرې دا یې ماله راکړه چې زه د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سره دفن شوی نو خبره یې کړه امیر المؤمنین زه یې ولېږو بیبي عایشې رضي الله تعالی عنها ته لاړو بیبي عایشې جاړي ولې امیر المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم درېم خلیفه او قربانو ته د هغه حکومت ته وکړو د دین دپاره هغه څه کړي دي نو امیر المؤمنین زه ورته فرمایي عبدالله ابن عمر عایشې رضی الله تعالی عنها پلار رالېږلی یم په داسې حالت کې دی وایي دا خپل ځای دې ماله راکړه نو ښه وایي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وایي دا خو ما د خپل ځان دپاره پرېښودی و زما په دې کوټه کې دا ځای ما د خپل ځان دپاره پرېښودی ما یو طرف ته مې پلار دی یو طرف ته مې خاوند دی نو زه ورسره دفن شمه خو دا چې امیر المؤمنین غواړي ورته تاسو مې پسندي نو زه راغی او دې پته مو چې اوس به څه جواب راړي نو ورته وایي ما عبدالله څه وایي عایشه دا پکې مه لګوئ ښه ده بدلېږي بیا عبدالله څه وایي عایشه څه وایي نو هغه فرمایي امیر المؤمنین تا چې څه غوښته عایشه رضي الله تعالی عنها هغې ته تیاره شوله ورته فرمایي و یاد ساتئ چې کله زه وفات شومه
چې دې شي دې په ژوند باندې زما د حیات وجې ویلي چې دا ځای ورکوم خو چې کله عمر وفات شي او جنازه ووایي بیا دې یو کله تپوس کې چې عمر مو راوړی دی د عمر لاس مو راوړی دی عایشې ځای ورکې او کله ورکې دی ورعجزي ورکړي انسان حالاتو ته وګوري حکومت ته وګوره چې یهود او نصارا به د هغه نه یارېدل د انسان حکومت ته وګوره او بیا داسې عجزۍ ته وګوره دغه صحابه وو زمونږ استاد